بسم الله الرحمن الرحیم. زه کورم نیوز سره انور شاه ورغزی په دې بکې باندې مو سره د پاکستان ټیم لوبغاړی صاحبزاده فرحان صاحب موجوده. مو د دې ډیره شکریا ده کوو چې د خپل قیمتي وخت او ډیره وخت مطلب مونږ ته روکړل. فرحان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ مهرباني. ډیره مننه د ټیم ورکولو خوشاله اوسئ جی عزت نشه. فرحان صاحب دا توایا کله تاسو گیم شروع کولو مطلب کوم بار دوستو هغه ملک وخړلو بیا پاکستان ټیم دا تاسو نه مغلله په هیڅ ټیم کې کوم چې سره کلاس کې سکول کې هم کو سکول لیول باندې هم ټینس بال کو نو بیا یو داسې وخت راغی چې بیا ما ځان نه غټ اکاونټ سره ټینس بال کو مطلب زما گیم دومره خوش وکنه کله کې هوتا پتا هټ بال ډیر مطلب ډیر په مشکل وي نو هغه ځکه ما ټینس بال کو بیا چې مونږ کله پېښور ته شپ شنو دلته بیا ما هټ بال چالو کو نو هغې نه بیا رو مونږ انډر 19 ډسټرک وکړو ډسټرک کې ما پرفارمنس وکړو بیا انډر 19 ریجن وکړو دغه شان ریجن کې پرفارمنس نو سټپ بای سټپ بیا دغه شانتي سلسله روانه شوه. فرحان صاحب که یو پلیر مطلب هغه غواړي چې پاکستان ټیم کې لیبه وکړم هغه لپاره څه کول پکار دي؟ هر یو پلیر لپاره دا پکار دي چې مطلب ستا پهله خو شوق پکار دی لوبې سره چې څومره ستا شوق دي دې لوبې ته څومره ټیم ورکې دا لوبه تعالی هغه عمر عزت درکوي دا نه چې دې لوبې مطلب ته سهار ځې ماښام راځي ټیک شه خو څه پلیران داسې چې سهار ځي هغوی ګراونډ کې ګپې شپې نو زه به هغوی ته دا ریکویسټ کوم چې تاسو سپیشلی د کور نه وځئ ګراونډ ته نو دې لوبې له ټایم ورکې خپل فټنس باندې خیال وساتئ خپل جیم ورکاوټ ورسره خیال وساتئ نور داسې ډېر دی کې ډایټ دی نورې خبرې دي چې هغې نه مطلب ګراونډ کې تاسو چې کله ځئ کور ته چې تاسو هر څه فنش کړي چې تاسو ته پته ولګي چې ما نن مطلب یو ورکاوټ کړی ما نن لږ هارډ ورک کړی محنت کړی دی. فرحان صاحب بیا درته وایي تاسو څومره ټایم دا پس لکه پاکستان ټیم ته لاړلی؟ یاره جی زه خو به ځان ته ډېر خوش قسمت ویم چې زه ما 2011 کې لوبه سټارټ کړې وه دا زه 2018 کې 19 کې زما پاکستان ډیبیو شو نو زه به ځان ته ډېر خوش قسمت ویم چې ما اوه کالو کې ما زه پاکستان ټیم ته ورسېدم. او چې کله نوم راغله پاکستان ټیم کې هغه څنګه حالات وو؟ هغه ډېر زیات عجیبه حالات دي مطلب ته یو ملک دپاره ستا نوم راشي اتلس شل کروړو عوامو کې ستا سلیکشن وشي او زما چې څنګه نوم راغی نو زه خدای شته هغه وخت جمخانه کې وم او زه د جمخانې زموږ وکټ چې جمخانې نو هغه وخت کې زه وم امیر صاحب او عمران ورغزی چې ورته وایي هغه راسره یو بل کس راسره چې څنګه ما ته کال راغی بس زه ډایرکټ په هغې وکټ باندې ما ډایرکټ سجده وکړه الله ته بس هغه زما سترګو کې اوښکې مو راغلې که نه بس هغه حالات داسې که نه چې زما سترګو نه اوښکې مې لاړه ما ډایرکټ په هغې وکټ باندې سجده وکړه الله شکر مې وویسته. فرحان صاحب ډېر خلک داسې ګیلې کوي چې مطلب مونږ گیم کوو گیم مونږ ته راځي او ټایم هم لکه ورکوي هغه داسې څه شکایت لکه لري چې یاره خامخا پیسې چلېږي او شي پرست او هغه او دغه دې خبرې کې څومره حد پورې رښتواله ده؟ زه دې خبرو سره اګري نه کوم ولې چې ما چې کوم کلب نه لوبه کړې ده نو هغې کې داسې سکون او هغه اپوزیشن کې ما لوبه کړې وه نو ما به په بیټ جواب ورکوه خو هغه هر ځای کې خو ډسټرک کې وه خو انډر 19 کو ما به بیټ دومره پرفارمنس کو چې ما به لوبه کوله اګینسټ مخالف پوزیشن کې ما لوبه کړې ده شروع کې نو زه به دوی وایم چې څو پورې به تاسو مطلب دغه کې خپل پرفارمنس باندې فوکس وکړئ هر ځای کې پرفارمنس وکړئ خو هغه کلب لیول خو هغه فرینډلی میچ خو هغه ټورنامنټ میچ ایون د پی سی بي ټورنامنټ سپیشلی دا کې سړی مطلب یو نوم راځي که نه ولې چې ما پی سی بي کې خپله 3 بیک ټو بیک سینسټانې کړی نو هغې نه زما ډایرکټ سلیکشن بیا بار بار یادېږي هغه مطلب یا ټیم نه مخکې یا ټیم کې شو وي داسې زه به ووایم چې لاس کم اوس خو دا پی ایس ال شو لاس پی ایس ال چې زموږ کم فاینل و کراچۍ کې خپل هوم ګراونډ کې خپل ملک کې او بیا فاینل یو غټه ایونټ کراچۍ کې او بیا 40-50,000 کروڑ راغلي د هغوی په منځ کې تو لوبه کې هغې کې ما بس دغه 40 رنز مې کړو خو زه به وایم چې زما د لایف بیسټ مومنټ هغه دی او بیسټ میچ او بیسټ اننګ زما فرحان صاحب څه میسج ورکول غواړي خپل پلیر ته خپل ماشومانو ته ځوانانو ته؟ زما خو دا میسج دی چې خپل فټنس باندې خیال وساتئ خپل جسم خیال وساتئ سپیشلی ډایټ خیال وساتئ او بل چې ګراونډ ته راځئ نو د اخوا دېخوا خبرو نه ځان وساتئ خپل کرکټ باندې فوکس وساتئ خپل نیټ بیټینګ باندې کوم تاسو کې غلطۍ کمی بیشي په هغې باندې خیال وساتئ. ډېره مننه ټایم ورکولو خوشحاله اوسئ. جزاک الله جی مهرباني.